بدې سیلاب کې ځینې کسانو مال غنیمت رانول هغه ته مال غنیمت وایي ځکه چې رانیسي نو کور ته وړي نو دا پیغام چې دی دا ټولو دپاره دی دا ویډیو راولی دا مخکې شیر کوي چې ټولو ته ورورسي چې کم کسانو دا کار کړی دا کار چې دی دا غلط دی ځکه دا د الله د طرفه یو عذاب دی او تاسو له یره پکار ده د دې نه چې کم کسانو دغه سامانونه رانولي دا سامانونه حقدارانو ته رسول پکار دي بل دا په هر علاقه باندې دی له یو ځای جوړول پکار دي چې کمو کسانو دغه سامانونه رانولي چې دغه ځایونو ته راجمع کړي او کم چې متاثره خلک دي چې هغو ته ورورسي ځکه د هغو کورونه یې راوړي دي دوکانونه یې راوړي دي ډک ډک دوکانونه چې د هغې نه دغه سامانونه راوړي او دلته کې زموږ خلک چې دی هغې په دغې سیلابي اوبو کې رانیسي هغه وایي چې دا مال غنیمت دی کور ته وړي نو تاسو له یره کول پکار دي ځکه دا د الله له طرفه عذاب دی سبا ورځې په تاسو باندې هم راتلی شي بل لا چې دا کافرو حمله نه ده کړې یا موږ په کافرو حمله نه ده کړې چې دا د هغو مال دی او تاسو کورونو ته وړئ تاسو وایئ چې دا مال غنیمت دی نو راواخلئ که کومو کسانو کورونو ته وړي نو هغه سامانونه چې دی هغه هم راغونډ کوي او یا کم کسان رانیسي دغه سامانونه چې دي دا راغونډ کوي او کم کسان چې متاثره شوي دي د دې نه د چا کورونه یې وړي دي د چا دوکانونه یې وړي دي چې هغو ته دغه سامانونه چې دي دا میلاو شي خو دا کار مه کوئ چې سیندونو ته ځئ او تاسو دغه سامانونه رانیسئ او تاسو وایئ چې دا مال غنیمت دی نو دا مال غنیمت نه دی دا د الله له طرفه قهر دی یو عذاب دی دا سبا ورځې په تاسو هم راتلی شي نن په دې باندې دا سبا په تاسو هم راتلی شي نو کوشش وکړئ چې کمو کسانو کم شیزونه نیولي دي چې هغه ورسئ یا داسې ځایونه جوړ کړئ چې په هغه ځایونو کې دا تاسو راغونډ کړئ او بیا دغه متاثره خلکو ته چې دی دا میلاو شي ځکه د هغو کورونه نشته د هغو له کورونه هر شی چې دی هغه وړی شوی دی نو څه نه څه پرې د هغو ګزاره وشي هغې متاثره خلکو ته به دغه سامان چې دی دا به ورورسي نو دا مال غنیمت نه دی که تاسو وړئ نو په تاسو باندې دا حرام دی ځکه چې دا سیلابي اوبو راوړی دی او کوم چې متاثره خلک دی دا د هغو حق کېږي